ورځو کې چټي ورکړی کېدی نو بیا به کار ډېر اسان ملګرو کیمرامین ته هم مچۍ وردننه شوي دي. ښه بار به نورې خبرې کوو به دغه 1 2 3 4 چې کوم 4 وي داسې کولاو کو او دې ماشین ته لاړ شي نو د دې نه بیا دا شات وځي. دا چې بند پاتې شي نو بیا ترې نه وځي. خلکه دا چې بند وي نو که په ماشین کې تاویم نو د دې نه بیا شات نه راوځي. نه راوځي ته ښه د دې هوا په ذریعه دا شات بیلې شي که نه څنګه د دې سورونه په خپله دا راوځي بیا د دې تاوهلو سره. د دې تاوهلو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو موجود یم د مچو په ځنګل کې. تاسو به پیژنئ دا بوټی خو تاسو به وایئ چې یاره دا بوټی خو څه د کار بوټی نه دی نو ولې اخر نوید به د مردان نه سال ته تللی پنجاب علاقې ته. نو دا بوټی دی د پلوسې او پلوسه په دې وخت کې ګل ده. ستاسو دپاره خو بس اهمیت دا بوټی او دا ګل نه لري خو په دې پسې د شات چې کوم رونه دي چې هغوی شات خرڅوي نو هغې په دې ګل پسې ګرځي. نو دا چې کوم تیر چاپیره ځنګل دی نو په دې وخت کې زه موجود یم. جمیل بی په دې وخت کې شات وباسي مچۍ راوړي دلته دغه ټوټل چې کوم پراسس دي او ستاسو سره شریکو چې په کومه طریقه دا شات وځي. تاسو به اوریجنل او بیکاره شات پیژنئ څنګه صرف د دې وجې چې یاره عوامو ته خالص شات میلاو شي. نو دغه ټوټل پراسس د سره شریکومه خو ویډیو مس نه کوي. ویډیو نن ډېره زیاته بهترین ده. چېرته ځئ مه زموږ سره اوسئ. ملګرو اوس ورځو چې جمیل بی دي په کومه طریقه باندې شات وباسي خو څنګه چې تاسو د دغه شاتو مچو چې کومه سیکیورټي د خپل سیسټم دی نو هغه شان ترتیب جمیل بی دي هم جوړ کړی دی. ځکه چې دلته کې کله هغوی شات وباسي نو دننه تکه توره تیاره جوړه کړي چې یاره دغه د شاتو مچۍ مونږ تنګوي نه. بیا یې ورته دلته کې کیمرامین صاحب به تاسو ته وښیي چې دا لوګی ورته هم کړی دی خو بیا هم کوشش کوي چې دغه کوم د شاتو مچۍ دي نو هغې د دننه ورتلو کوشش کوي. نو مونږ هم ورځو تاسو ته براه راست ښایو چې یاره دغه د پلوسې شات پراسس څه دي هغه څنګه ایستلی کېږي. نو راځئ زموږ سره اوسئ دننه ورځو. ملګرو چونکې دلته کې دوی تکه توره تیاره جوړه کړې ده په وجه د دې چې دلته کې معمولي رڼا هم وي دغه د شاتو مچۍ راننوځي. خو کله چې به هم جمیل بی سره ما ویډیو کوله نو ده به ویل چې یاره زه په ذمهوارۍ باندې شات ورکومه. نو ما ورته ویل چې کله ته دا شات وباسې نو زه به هله ستا ذمهواري منمه چې زه په خپلو سترګو باندې وینم چې یاره ته دا شات څنګه وباسې. نو دلته کې دغه چې کوم پراسس دي د شات د ویستلو هغه پراسس شروع دي. دغه مشین لګېدلی دی او استاد یې هم لګیا دی. د دې نه استاد دا راته ووایي چې دا سپین سپین څه دي؟ دا دې ته شانه وایي او دا د مچۍ خپل سیل ولګوي دا اوس بندوي نو دا بیا موږ په دې ګومنځ باندې داسې راکولاوو. نو دا چې موږ داسې کولاو کو او دې ماشین ته لاړ شي نو د دې نه بیا دا شات وځي. دا چې بند پاتې شي نو بیا ترې نه وځي. خلکه دا چې بند وي نو که په ماشین کې تاویم نو د دې نه بیا شات نه راوځي. نه راوځي ته بالکل. دا د مچو خپل سیل لګولی دی. دا لکه دې سټور کړي دي ځان له دا یې پخ کړي دي. او د دې چې دا کوم لاندې تاسو دا ګبین غورځولی دې سره څه کوئ؟ دا بیا مونږ چړو او د دې نه واپس د دې مچو دا موم سازیږي د هغې نه بیا دا شی جوړیږي دوباره او په ماشین باندې ترناب کې ردې خپل ماشینان دي په هغې دې چوکاټ کې دا بیا مونږ ولګو او هغه چې دی نو بس مچو ته واپس کیدو او داسې کور ته ساز شي واپس. ډېره ګران هم ده که نه؟ او ښه سخت کار دی ګرانه ده. څنګه ملګري هلته کې راشي به دوکاندار سره چیړه مې کوي ګران دی راکړو پلان کې وړي بالکل. او نور خو تاسو ولیدل دا د دې دومره سخت کار دی لکه دا تیاره ګران کار دی. دغه ماشین خواله پسې چل باندې ورځو چې تاسو ته دغه ماشین وښایو چې یاره په دې ماشین کې په کومه طریقه شات ویستلی کېږي. ملګرو زه خو ډېر زیات په شوق راغلی وم چې یاره دلته به ښه مزداره رڼا وي نو تاسو سره دغه کوم پراسس دی به تاسو سره شریک کو. خو افسوس دا دی چې دلته رڼا مکمل ممنوع ده. نو دلته کې تقریبا 1 2 3 4 چې کوم 4 وي
ګورو کوشش به کوو چې د دې ځای نه په وخت باندې وځو تاسو به په ایډوانس کې هم کتلي چې زما اواز وایي اواز به مو اورېدلی ځکه د هلکانو اصرار وکړو چې یاره دا ویډیو به پکې وره چې دا به دې نه کټ کړي نو زه یې موچي چلمه خو په دې مشین کې دننه 1 2 3 4 5 پرې لګېدلي دي ښه شپږ دي ورګه بیا مچۍ رانه نوته نو څه چلو کوم دا نه دلته لاندې د لاندې د دې دغه نه لاندې د چېرته ملګرو تاسو به په ایډوانس کې زما دغه د وی اواز اورېدلی وي خو دې ملګرو اصرار وکړو چې یاره زمونږ دا ویډیو به پکې نه کټ کې دا به ته ښې دی ملګرو ته چې زمونږ څنګه دلته زندګي ده نو زه هم و چې چلم خو په دې کې شپږ چې کومې پرې دي هغه لګېدلي دي او دا تاویږي بیا د دې نه د دغه تاوېدلو په ذریعه باندې په کومه طریقه لاندې شاتو زه جمیل بھائی سره خبرې کوم جمیل بھائی دا تاویږي تاوخلی کېږي نو د دې نه څنګه لاندې شات راوځي السلام علیکم نوید بھائی څنګه خیر دی تاسو ښه او نوید بھائی دا شانه ده دا موږ داسې وو که نه په دې ګمن باندې نو بیا د ملګری دې دغه کې واچئ بیا شانه کې لږ رانږدې کړه رڼا راکړه ماله دا جادونه لګېدلي دي کې شپږ پرمان پکې راځي دا چې تاو کې د هوا په سیستم دا خپل هوا جوړې دي نه دا شات وځي پریم دقه شانتې روغ پاتې شي پریم ښه د دې هوا په ذریعه دا شات بیلې شي که نه څنګه د دې سورونه په خپله دا راوځي بیا د دې تا وهلو سره د دې تا وهلو سره دا ټول ورځ تاسو دا پروسس بالکل او لګي دا دوی جمیل بھائی تاسو څنګه وویل چې یاره دې پیرله سیزن لږ ټیک نه دی وجه څه کېدي دې ځله بارانونه زیات وو ګل چې څنګه ولګېد نو موسمونه خراب شو او بارانونه ډېر زیات وشو دې میاشت کې نو ګل یې ټول خراب کړو د پلو چې دا ګل خو کمزوری مي مالو چې په شان دي نو باران دې لښه نه وي زر ختم شو نو سیزن لږ کمزوری هم دی امجد بھائی څنګه خیر دی ټیک ټاک امن دی نوید بھائی خیر دی امجد لاسو اندازه به تاسو ته لګي چې دا ټول پړسېدلي دي امجده کار ګران دی که څه یاره ګران دی نوید بھائی هغو لاسونه ټول پړسېدلي او که نه دا پکې کار اسان دی خو به دا ټک لګول پکې دي دا پکې لکه ته څنګه چې د شاتو د مچو له په دې ورځو کې چوټي ورکړی کېدی نو بیا به کار ډېر اسان ملګرو کیمرامین ته هم مچۍ وردننه شوي دي خلا بهر به نورې خبرې کوو به دغه پراسیس و چې دې وخت کې دوی لګیا دي نورې خبرې به بهر کوو دا په دې وخت کې ملګرو دا په دغه پریمانو کې دا چې کوم شاتو والا پریمان دي په دغه مشین کې دوی اوس لګیا دي تاسو کتلی شئ ها دا یې ولګول دلته کې رڼا مکمل ممنوع ده خو موږ کوشش وکړو چې یاره ستاسو هغه چې کوم تاسو وګورئ صرف چې یاره دوی په کومه طریقه باندې دا شات وباسي په دلته کې چې امجده چې څومره زور ورکوي لاندې به شات ډېر وځي که څنګه ملګرو بس موږ به چوټي واخلو باقي هم خرابوي ملګرو کیمرامین یې هم وچیچو نور حبیب بھائی څه ګران کار دی یاره نوید بھائی په دې ځنګلو کې او بیا دومره ګران کار او یوازې دا مچۍ ایستل نه دې کې د شپې کول ګران کار دا ډېر ګران کار دی بس د کوم چې څیزونه ګران دي د هغې خواږه دي ځکه په شات خواږه دي